نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ د بیت الله نه غیر چاپیرا طواف کوي. یو صحابي دی، یو کس دی د بیت الله دا څادر نسل له دعا کوي، و اے د بیت الله ربا د دې بیت الله په عزت باندې زما ګناهونه معاف کا. نبی صلی الله علیه وسلم راغی مرګري دا ته څه وې؟ ستا عزت خو د کعبې نه هم سوا دی، ته دا ولې وایې چې د بیت الله ربا د بیت الله په عزت زما ګناهونه معاف کا. هغه وی د الله رسول صلی الله علیه وسلم سخت ګناهګار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مرګري ګناه دی وایه، دا څومره ګناه دی؟ وی اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم مال الله فروانی د مال را کړ دا، ما سره باغات هم دي، ما سره اوښان هم دي، ما سره اسونه هم دي، ما سره قسمه قسمه مالیت دی. اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم کله چې आवाज وشي چې جمعات جوړیږي، کله आवाज وشي چې د تبوک غزا د چاند راوړی، کله چې आवाज وشي چې غریب راته مخې ته راشي، اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم ما کې دومره شومتوب دی، ما کې دومره بخل دی، زما د دې مخ نه داسې د اور شغلې وخېږي چې سړی دا سړی ولې د جومات دپاره چنده کوي، دا سړی ولې د مدرسې دپاره لګیا دی، دا سړی ولې د خپل د مال دپاره لګیا دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم په دې خبره راله سخته غوسه راځي.